د الله رسول فرمایي د الله سخت نفرت جنې کیږي. سپینږیری سړی دی، مشر سړی دی، لیکن در هغو بیا هم دی بدکار دی، بدکاری چې د هغه نه پرېږدي. دا موبایل نه دی عزیزانو، دا موبایل صرف د دې دپاره الله راوښتی چې زما او ستا چې څه یو هغه یې ښکاره کړو، د ښو یې ښه ښکاره کړو، د بدو یې بد ښکاره کړو. څونه ډېر خلک په ظاهره صوفي دی، بزرګ دی، آغا دی، پیر دی، مرشد دی، لیکن بله ورځ چې ګوره ویډیو یې راغلی ده، ویډیو یې داسې ویډیو چې د ویلو نه یا خبرې. الله رب العزت یوه ورځ سړي ته مهلت ورکړي، 5 ورځې مهلت ورکړي، 10 ورځې مهلت ورکړي. آخر ما غرک بربک الکریم، الله فرمایي کومې خبرې توګه کړي یاست چې هر ورځ ته ګناه کوې، هر ورځ. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یو غله لاس ور پرې کړي، هغه له ډېرې چغې وکړې، ول بیا نه کوم، بیا نه کوم. ډول نه دا ستا اول وار نه دی، ول نه اول وار مې دی، بیا نه کوم. نه دا نسي کېدلی. بیا چې لاس ور پرې کړي څو عمر بعد هغه غل رالی ورته ویلې ته په ما څه خبرې چې دا زما اوله ګناه نه وه، د غلا نه وه. هغه ویل الله رب العزت پر اول ګناه سړی نه شرمنده کوي، ګرځي 100 واره ګناه یې وکړي د هغه بعد یې شرمنده کوي. دا ویډیو ته نه دی در معلومې، خبر یاست که نه یاست به خبر؟ زموږ زنانې، زموږ سپینږیري، زموږ مشران، زموږ دکانداران کیمرې پټې لګولې دي یا بل چا کیمره ورته لګولې، دا ټولې خبرې به د قیامت پر ورځ ښکاره کېدلې. الله په دنیا کې لا رسوا کړلو، په دنیا کې الله رب العزت دا خبرې چې دی هغه راوستلې. ورسه وګوره بل یو سړي ما ته ویلې مولوي صاحب ډېر ور پریشان یم. مال ولې پریشان یې؟ ول داسې یو څوک دی د هغه مطلب ما یو داسې نازیبه ویډیو چې د هغه راغلی ده، بده بیکاره ویډیو راغلی ده. ول زه هغه پیژنم دغه چې څوک دی. ول هغه لره ورغلم، زارۍ مې ورته وکړې، خواستې مې ورته وکړې، مال چې هر شی غواړې دا ویډیو میټاو که، دا ډیلیټ که، دا ختم که. دا عزتمن خاندان دی، عزتمنه کورنۍ ده، مه کوه داسې. ول مال چې هر شی غواړې ما ته ووایه، خو دا ویډیو چې دغه ډیلیټ که. ول دومره پریشانه یم چې مولوي صاحب دماغ مې کار نه کوي. صحیح سلو مړ چې زنانې له کړي دي پر دوکانو، پر شاپینګ سینټرو باندې، دا مفته خبره نه ده. هر دکاندار کیمرې پټې لګولې، ولا که په 100 کاله په خبر لاسې چې د کومې زنانې ویډیو خوښه وه هغه راوباسي، بیا بلیک میلینګ کوي. یوه زنانه راغلې ده، د هغه څه به یو غلط کار سوی ده، د سره ویډیو پرته ده، ورور در خبروم، پلار در خبروم، خاوین در خبروم، قریبان در خبروم، ویډیو دې شیرومه. ښه دا زنانه بیا چیش نه وکړي، دا به خپل عزت نه کړي نیلام. دا زنانه به سبا زار نه وخوري، دا زنانه به سبا سر ځان نه راوزړوي، دا زنانه به سبا خودکشي ونه کړي. هغه د دا مسلمانانو د دې بې غیرتو، د دې بې ضمیر مسلمانانو د لاسه به دا ښځه چې دغه خودکشي کوي. ظالمه دا بدکار تام کړی ولو، تام دا بدکار کړی ولو، دا دې خودکشي ته مجبوره کړه. ته پتا خلک خبر لا نشته څوک یې. ولې ظالمه دا رقم زموږ ته کښتې بچان راواخله. څونه غټې خبرې دي، زه تورې څنګه ووایم؟ زه څنګه تورې درته ووایم چې بیا ستاسې سر در خلاص کړم؟ چې در کومه ځای مې سر خلاصېږي دا خبرو باندې سر خلاص کړي. پخوا خو دا کیمرې خلکو دې دپاره لګولې چې یاره شی مې ورک نه سي. اوس یې د دې دپاره لګولې دي چې بلیک میلینګ کوي. یوه زنانه د ورور، یو بچی ده، د چا خور ده، یو داسې غلط حرکت وکړي چې هغه زنانو خو بیا ولاړه سي سبا. ټیک دی، انسان دی، غلطي ځینې وسوله، غلطي ځینې وسوه، د چا څه نه کېږي غلطۍ، لیکن سبا بیا دا سړی راولاړ شي ویډیو ښکاره کړي. ستا ویډیو وینې، ستا تصویرونه زما سره راسره دي. زه دا نه وایم چې زه پر زنانو باندې سپټي غوړوم یا پر زنانو باندې مطلب زه پردې اچوم. د غومره زنانو چې دغه ملامت لکه څومره چې دا ظالم، دا خبیث، دا سپی چې دی هغه ملامت دی. صحیح سلو تا خو ګوره په ما باندې یو غلط کار کوئ، نو تا ولې خپل ځان نه پکې راوستی چې زه دې راوستم؟ ولې رسوایي یوازې ما ته ودرېدله؟ ولې د زه خودکشي ته مجبوره کړلم؟ ولې د خاوند په طلاق ته مجبوره کړلم؟ ولې د ورونو و توپک ته مجبوره کړم چې هغه راغلو پر ما یې ټکانو که زه یې مړه کړم؟ ولې؟ دا خبرې سته که نسته؟ دا شار په ډک دی. زه خو الحمدلله نستی په ژورو خطا وزم، نن په تبلیغ خطا وزم، نن په حجو خطا وزم، په هېڅ شي مې نه خطا وزم. چې ګورې یو صوفي به یو درو به یې لکړي، چې ګورې یو حجي به یو درو به یې لکړي، چې ګورې یو دینداره چې تسبیح اړوي 24 غنټې هغه به یو درو به یې لکړي. د چا د کور بې عزتي چې د هغه به یې کړي. دا دغه موبایل برکت دی. د الله رسول فرمایي چې د الله ډېر نفرت چې نه کېږي. 3 کسان دي په هغو کې. اولنی سړی هغه دی چې هغه عمر رسیدت دی، عمر یې پرت دی، سپینږیری دی، مشر دی، بیا هم بدکارۍ چې دی هغه کوي، بیا هم بدکارۍ کوي. ورسې وګورئ نو موبایلان خو لرئ، نو مبته خو نه ده په کور کې وړه نه لرئ، موبایل لرئ، غوړي نه لرئ، موبایل لرئ، اوبه نه لرئ، د موبایل پیکیج لرئ،
دغه موبایل په پیکیج باندې تا کولر اوبر راوړلې سو غوډي راوړلې سو وړه راوړلې سو ورونه ته وازه به کار یم زه به روزګار یم و مور خور ته وازه به روزګار یم دلته ستا په موبایل کې د هر شي ویډیو پیدا کولې سي ولې ظالم ظلم کوي دکاندارانو ظلمونه مکوي الله به تاسو دغه څه رسوا کوي ستاسو خوند ستاسو لونه به الله دغه څه رسوا کوي لکه ته چې د بل چا خور لور رسوا کوي لکه ته چې د یو مسلمان ورور رسوا کوي الله به تا دا څه رسوا کوي دا مې خالد دوی خبره درته وکړه څونه جبه خبره ده یاره په خوا خو به یو بدکاره سړی رنګ معلوم بولو ژره بیا نه ولا یو فاسق به یو فاجر به یو بېدین نه به نه خلکو دا بدکاره دي اوس خو د ملاو د پیرو د هغاو د صوفیو د دیندار هېڅ فرق نه کول کېږي چې کم یو دیندار دی کم بېدینه دی کم بدکاره دی او کم بغیر د دې دی صحیح چلو دکاندارانو الله به مې جهنم ځای کې الله به مې جهنم ځای کې چې کومه ښځه خودکشي وکړله هغه کار تام کړی ته ګرځې او دا دې خودکشي ته مجبوره کړله کم کار چې تا وکړي هغه بچی دی و دې ته مجبوره کړي چې هغه خودکشي وکړله او ته ګرځه د الله رسول فرمایي زما دې په ذل جلال قسم زما دې په خدای سره قسم چې د چا ولور ته لاس ورواچې ستا ولور ته به لاس ورواچول کېږي د چا و خور ته لاس ورواچې که ستا خور ولاړه که د چا و کور والا ته لاس ورکړي د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم که ستا کور والا ولاړه ته د بل د خوندو د لوڼو ویډیو جوړوې د خلکو ویډیو جوړوئ دا څونه بده خبره ده یاره اجازه درته کوم ابراهیم علیه السلام د اسمان سمځکې ته وکتل څه نر ښځې و چې هغه بېلارې کوله بد دعا یې وکړله الله رب العزت هغه سړی و ښځه مړه کړو بل ورځ یې بیا ولیدل بیا نور هغه یې مړه کړو اخر الله ورته ته څه په کوې که دا رقم خبره شروع سه بیا پر روی زمین یو سړی نه پاتېږي یا خو به دا سبا توبه وباسي که توبه نه وي په نسل کې به داسې څوک راشي چې هغه به دینداره وي دا مه کوه تا د خپل ځان ګورې وار دی غلط کار وکړي بد کار دی وکړي بیا دې ویډیو جوړه کړه بیا دې شیر کړه بیا دې جهان په غمو اخته کوي جهان دې په بدۍ اخته کوي د خپل یو بدکارۍ دپاره ظالمه د خلکو کورونه ور خرابوي عزت خو دې نیلام کوي عزت خو دې ور خراب کوي اوس دا چې مو نه کوئ نو الحمدلله ما ته الله رب العزت اوس پر 240 کاله دغه عقل راکړي چې زه په هېچا نه خطا وځم ولا که د صوفي په صوفي ګرت خطا وځم د ملا په ملایي خطا وځم د طالب په طالبي خطا وځم د سخي په سخاوت خطا وځم چې هلته نفلونه کوي د هغه په نفلو خطا وځم دومره ما ته پته ده الحمدلله ما درته ویلو په خدای قسم زنانې او دغه امیان چې پر سجدو مړه سي لا مې والله کوه منم تا هلته پټ یم دغونه دندې کړي دي تام کیمرې لګولي تام د خلکو خبرې خپلې ویډیو ته وراچولي دي څونه بده خبره ده څومره کورونه وشرمېدل څومره غټ غټ خلک ولاړ وشرمېدل څومره د خلکو زنانې ولاړې تباه سولې ورکې سولې خاوین په خبر سي هغه طلاق ورکړي ورور په خبر سي هغه یې مړه کړي او ظالمه ته ګرځي الله مې تباه کړه الله مې دغه څه تباه کړه لکه د لوط علیه السلام قوم چې الله تباه کوي چې کوم څوک د خلکو په عزتو باندې لوبې کوي دغه څوک شی کریم ټول ګناهګار یې ځان ته ګناهګار یم تاسو ځان ته ګناهګار یاست الله دې پرده نه لري کوي کنه موږ به دردی بدتر سو خو لیکن د چا عزت په نن لامو د چا کور به نه خرابو د الله رسول فرمایي وای تر ټولو چې الله بد جنې کېږي درې کسان دي په هغو کې اولنی هغه سړی دی چې مشر سړی دی په ژره کې سپین ویښتان دي سپین ږیری سو اوس هم بدکاره دی اوس هم شاوخوا ګوري اوس هم په خلکو پسې ګوري اوس هم خلکو ته په لارو په کوڅو کې ناست دی اوس هم د خلکو ویډیو ګوري اوس هم په غلطو دندو اخته دی د الله رسول فرمایي بدترین شخص د الله په دربار کې دا دی چې د الله په دربار کې سړی بدترین سي هغه جنت ته ځي که به دوزخ ته ځي هغه بیا په قبر کې مارانو لړمان ورته انتظاري کبه د جنت دروازه ور باندې راخلاصيږي په دې وجه باندې عاجزانو تیار خو را روانه ده نو نه د معلومه چې د دې تیاری حساب څوک سي څوک به د تیاری په لپیټ کې راسي څوک به نسي را کرالو هغه خو بدبخت انسانان دي او کچم بچاو سو هغه خوش قسمت انسانان دي الله دې مشتي ټول وساتي د کم چا ویډیو راغلی ده کم چا بدکاری کړي ده کم چا ویډیو جوړه کړي ده الله دې د عافیت معاملہ و فرمای الله دې د عافیت معاملہ و فرمای یا الله پرده وکي یا الله د خلکو کورونه مبي عزت کوي یا الله د خلکو عزتونه چې دی هغه ور خوندي کې خدای دې د
بدکاری وساتي خدای دې د یو بد چلنۍ وساتي خدای دې د یو ظلم وساتي خدای پاک دې د تکبر وساتي خدای دې د بدمرغي وساتي الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کې الله دې دا ویل اوریدل په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي خدای پاک دې د یو اچانک غم مشقت تکلیف سو وساتي او خدای پاک دې یو د یو نور داسي ناببرو چپ وساتي چې هغه د زغملو نه هغه د وړلو نه هغه د تیرېدلو نه صلی الله رب العزت ویل اوریدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول